تجویز کوم په لګیا هم یم دلته به د پښتانه جرګه کېږي د ګرد پښتانه جرګه به کېږي 1000 کسه راغواړئ 1200 کسه راغواړئ دا جرګه به دا فیصله کوي چې موږ په دې وطن کې به ژوند څنګه کوو دا خپلې خزانې دا خپلې شتمنۍ دا خپل خدای راکړي نعمتونه به څنګه ساتو ته نیم جنګ په دې ګټې چې ته دښمن ته ګوته ونیسې تا ته دښمن معلوم شي دا اوس تکرونه ما واورېدل د ګردو دا د الله پاک ډېره لوی مهرباني ده چې خلکو ته خپل مدعي معلوم دی چې هغه دی هغه وخت ما دا خبره کوله چې عزیزانو راسئ موږ سره یو څو پر څه خلک موږ وایي عزیزانو غړي به نه اچوو دا غوبل د دې دپاره نه دی دی په دې کام کې دا اهلیت ویني دی په دې کام کې دا تنظیم ویني او د ده جرګې د ده زندګي د ده مرکې چې دا سیمه به دا کام سنبالوي او دا د تاریخ حکم دی دا ځای نه کړه چې هر څوک موږ مړه کې پر دې وطن د بل چا اختیار ولا کوي بې له افغانه بې له پښتانه ګړۍ خو نه ده دهشتګرده دکان خو نه دی دهشتګرد مارکېټ خو نه دی دهشتګرد دا روغ مارکېټ یې بمباریو ټوک ټوک کړ دا ګرد مارکېټونه یې ولړول د پښتانه کام په مرکزي ښارکوټه کې راغونډ شوو د کام ډېرو قدرمنو میندو خویندو دلته د موږ سره په دغه کې ناست سیاسي پارټیانې حسین داور صاحب ګران خوشحال خان اصغر خان محترم لونی صاحب د جمعیت علماء اسلام مشر غازي صاحب دلته په دغه کې ناست نور خلک هزارګان وروڼه عزیزانو زه نن تقریر له ولاکه راغلی سړی د مېلمانه راځي ورپسې مجلس به یې واوري ملګري راځي او داسې خبره پاته نه سوه چې نه وسوه ما وړم ورځم تاسو ته وویل ما عزیزانو د خبرو وخت تېر دی اوس د عمل وخت دی عمل هم په ډېر احتیاط په ډېر مشوره په ډېر منظم انداز خپل صفونه برابرول او داسې خوړلی شوم هم نه ده خوشحاله هم ډېر په تفصیل پورې وګاڼېدی محترم لوني صاحب هم ډېر ژورې مجلسونه وکړل ټولو ملګرو دا خبره وکړه داسې خوړلی شوم هم نه ده چې پښتانه بس د خوشي کوټه ده چا مخه راواخیسته چې زړه یې وغوښته هغه پکولی شي دا په دې ارمان کې زرګونو کلونو سوي د هېچا دا ارمان نه دی پوره سوی نه سبا پوره کېدلی شي نن د زیارت دا غمیزه د دې بانه سوه د دې بنیاد سوه واقعي ډېره لویه قرباني ده زموږ شهیدان دلته پراته دي عزیزانو ځینې خلک داسې غړېستلې خبرې وکړي چې دا شهیدان ژر واخلي خاورو ته یې وسپاري او داسې دا او هغسې ده شرایط خدای ته وګورئ پر 28 فروري د ایران تر ټولو لوی مذهبي مشر د ګرد خاندانه سره په درزنونو خلک شهیدان شو پر 28 فروري ګرد مارچ اپریل مئی جون 4 میاشتې دا 3 ورځې د جولایي دا شهیدان د کوچني ماشومانو سره ایرانیانو ایښي وو د دغه دپاره ایښي وو چې خپل دنیا ته خپله اراده ښکاره کړي او بیا چې خپل شهیدان په کومه درنه طریقه دوی خاورو ته وسپارل په کروڑونو انسانانو په هغې کې شرکت وکړي او بله خبره محترم وزیر اعلی خو نه دی زموږ اشنای دی بوکچي صاحب چې په دې تلوار اخته دی چې هلی دا خپل شهیدان واخلئ وزیر اعلی صاحب زموږ خبره یوازې د دې شهیدانو د ظلم سره نه ده تړلې دې کام دا فیصله کړې ده د دې کام لکه ځوانانو ملګري چې ول د دې کام په زرګونو ایکړه مځکه تا انتقال کړې ده
چې چیرې چیرې د الله پاک قدرتي خزانې دي ستا اراده ده ستا په ذریعه د خلکو اراده ده ته به دا خزانې لوټې د دغې دپاره به زموږ دا درنې جاري وي په ډېره منظمه طریقه به جاري وي یوه خبره دا کېږي پرون د راسي داسې یو سوچ کړی و چا چې پر دې درنه باندې په زوره ورځو دا په لپسیا خو یا زور مرا سره که راسه دغه یې به موږ واخلو وابېخو بیا به ګرد جنوبي پښتونخوا ګرد بلوچستان درني ګرد جنوبي پښتونخوا او ګرد بلوچستان به درني تر هغو به درني چې زما د وطنه څه ته خپلې پښې سپکوې عزیزانو خبره د دغه نه د خبره ښکاره ده د جنگ ماهر یو سړی دا وایي ته نیم جنگ په دې ګټې چې ته دښمن ته ګوته ونیسې تا ته دښمن معلوم سي دا اوس تکرونه ما واورېدې د ګردو ده دا د الله پاک ډېره لوی مهرباني ده چې خلکو ته خپل مدعي معلوم دی چې هغه دی چې مدعي معلوم سو نیم جنگ تا ګټلی دی دا نیم جنگ بیا په تنظیم اړه لري پاکګویي عقل لري زما خپله تجویز دا دی دې درنې خپل دغه مطالبې ایښې دي جوډیشل کمیشن یې دغه کړی دی خوشحال زما زوی وایي چې دا کمیشن به آی جي ته داسې ویلی سي فلاني ته به داسې ویلی سي دا جج چیرې دی ستا په وطن کې دا جج چیرې دی چې دغونه امام به تېروي چې یو چا ته به دا خبره کوي خو یوه خبره دا ده زموږ دا کمیټۍ تللې ده چا په کور کې مجلس دی د سرکاره سره زه دا تجویز ورته کوم که جوډیشل کمیشن دوی ومني د هغې دپاره دا ضروري ده چې دغه چیف سیکرټري دغه هوم سیکرټري دغه ډیپټي کمیشنر چې په دې جنګونو کې وو دا به د اودو سره لرې کېږي بیا به تحقیقات کېږي دا قاتلان به لرې کېږي د دوی په موجودګي کې هېڅوک تحقیق نشي کولی هېڅوک تحقیق نشي کولی دا بچیان چا واستول دا به یو ډیپټي کمیشنر وي بیا دې بچیانو چې چا ته ټلیفونه کړي هغه څوک دی ډیپټي کمیشنر دی هوم سیکرټري دی چیف سیکرټري دی پلانر دی دا زموږ قاتلان دي دې زموږ بچیان وژلي دي او زموږ بچیان داسې اسانه نه ده واسع صاحب 15 کاله مخکې ما کردو پارټیانو ته خواست وکړي ما مولانا صاحب ټول مولانا صاحب تا څه بد کار کړی و چې 2 واره پر تا د مرګ حمله وکړه شیرپاف څه بد کار کړی و چې 2 واره یو واره حمله پر وکړه نن یو انسانان شهیدان شو د یو بچی خلاص بیا یې حمله پر وکړه 40 انسانان شهیدان شو پس رحمان صاحب باندې اخري حمله په کوټه کې وکړه دا بلټ پروف موټر دا سره راټول شو لکه د ټیم لکه د غوړیو ټیم ما هغه وخت هم ورته وویل شیرپاف خان ته مې هم وویل اسفندیار خان په کور کې ولاړو په کور کې ولاړو 10 کاله مخکې ده او بله دغه شو مرحله چې وه د دهشتګردۍ په کور سړی ور ننوتی یو ملګري ور رامنډه کړه قرباني یې وکړه هغه یې ونیوی هغه ځلډز و هغه خوارم شهید شو او دهشتګرد هم مړ شو اسفندیار خان بیا راغی راولپنډۍ له هغه وخت هم ما دا خبره کوله چې عزیزانو راسې موږ سره یو څو پر څه شي خلک موږ وژني د انسان مرګ پر 2 خبرې روا دی یا به ده د چا نازولي وژلي مرګ یې روا دی یا به دی خدای مخواسته د چا په کور ننوتلی ما دا حکومت شریف خلک دي نه څوک وژلی دی نه د چا په کور ننوتلی دي اصل کې خلک دا غواړي دا کام د دوی خیال دا دی چې 15 کسه مړه که 10 کسه مړه که 20 مړه که 30 مړه که دا کام بې سره کېږي دا کام عزیزانو داسې کام نه دی زه سختې خبرې نه کوم زه سختې خبرې نه کوم او د یو شاعر خبره ده وایي دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دښمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو دا د زمانو تا زما په وینو ملنډې ولیدي زه د دې سره ولد یم پر موږ باندې نن دنیا وایي پښتانه دهشتګرد دي پښتانه باندې لومړی دهشتګردي د عیسی علیه السلام
د زېږېدنې مخکې یورپ وکړه چې نن دوی وایي موږ د بنیادي انساني حقوقو لمبردانیانو او چا وکړه سکندر یوناني چې د ډېر لوی فلسفي ارسطو شاګرد و د سقراط یونان ځان دنیا ته تعذیب شو دنیا ته فلسفې شوې اوله دهشتګردي د مړ سره پر ایران سکندر یوناني رالی بیا پر سوات راووتی له هغې ورځې نیولې دا تر ننه پورې هر چا چې زړه وغواړي ما او ستا په وطن باندې میله جوړوي هر 10 کاله بعد دا کام یوه وزم و خپل تنظیم ته و خپل ځان جوړونې ته و خپل ځان دغه کونې ته نه دی پرېښود سوی 10 کاله بعد پر دې وطن کې یو غوبل دا غوبل د دې دپاره نه دی عزیزانو غړي به نه اچوو دا غوبل د دې دپاره نه دی دی په دې کام کې دا اهلیت ویني دی په دې کام کې دا جرأت ویني دی په دې کام کې دا تنظیم ویني او د ده جرګې د زندګي د مرکې دی په دا اهلیت ویني چې دا سیمه به دا کام سنبالوي او دا د تاریخ حکم دی دا ځای نه کړه چې هر څوک موږ مړه کې پر دې وطن د بل چا اختیار ولا کوي بې له افغانه بې له پښتانه دا وطن به افغان چلوي دا وطن به پښتون چلوي او په انصاف به چلوي دا پښتانه ثابته کړې ده له زمانو یې ثابته کړې ده پښتانه په تاریخ کې د ډېرو زورورو قومونو منځ دی پروت دی افغان وطن په کتب کې د اوس روس او ماوناورنیر دا ډېر زورور خلک دي دا د ده همسایګان دي پر کیڼ اړخ عرب او ایران پراته دي پر ښي اړخ چین دی لاندې هندوستان دی زموږ آبادي د دې زورورو په مخ کې بیخي لږ ده موږ ډېر کوچنی کام یو لیکن د تاریخ یو تاریخدان دا نه دي ویلي چې کله هم پښتون یا د روس ایجنټي کړې ده د چین دپاره یا د چین ایجنټي کړې ده د هندوستان دپاره یا د هندوستان دپاره ایجنټي کړې ده د چین خلاف دې کام په شکه شمله په اسکه غاړه دلته قربان وخت تېر کړی دی او په دغه دوران کې یې پر ټول دغه یې پاچاهي جوړې کړي عزیزان دا موجوده پاکستان دا نن چې غلږې وموږته دا موجوده هندوستان چې نن یې ټنګونه لري دا دواړه د افغان د لاس لاندې پاته شوي افغان یې مخکښ و افغان یې باچا و افغان یې رهبر و دا نن دواړه ایټمي ملکونه دي دنیا جهان ته ګرځي او موږ یې په مخ اخیستي یو پر خپل وطن یې د ده په خیال موږ چوکیداران کو موږ یې فلانا کو موږ یې پستانان عزیزانو ښکنځل چاته نه کوو چا سره بدي نه کوو خبره دا ده موږ په دې وطن کې په هسکه غاړه ژوند کول غواړو پاکستان ساتل غواړو موږ پاکستان ماتول نه غواړو پاکستان زموږ ملک دی پاکستان 78 کاله به عمر یې 78 کاله به عمر یې تر ما به یو کال مشر پاکستان دا افغان دا بلوچ دا سندی دا پنجابی دا وطنونه د زرګونو راسې د دې وطن ځاله ده د دې وطن اوسېدونکي خلک دي په یوه نه یوه خبره ځان افغان ته برابروه ځان د افغان سره بدي ته برابروه او اراده دا ده عزیزانو خبره دا ده چې نن ستا وطن خلکو وکاتئ ستا وطن د دنیا جهان د نعمتونو ډک دی که دا وطن دی که افغان دی که د بلوچ سیمه ده دا د دنیا د نعمتونو ډکه ده نن بده خبره دا ده نن دنیا زورور دا خیال کوي چې زه په زور د خلکو ځمکې نیولی شم زه او کړي هم دي د دا چې خلک ورغلو د آزادو ملکو پرزیدنټان یې ژوندي ونیول راویسته په داسې یو حالات کې عزیزانو پښتانه وایي د جنګ په ورځ اسپې نه څربېږي موږ له 3 کالو نارې وهلې چې وسړیه بده را روانه ده نه د پروا نه لري اوس هم ناوخته دي اوس هم چې کم سے کم پښتانه په دې پوه دي چې زما وطن ته خطره ده پښتانه دا اهلیت لري زه اوس هم دا وایم نه دلته عدالت شته نه دلته حکومت شته نه دلته انصاف شته نه دلته
هغه اسلام چې قرآن کریم وایي هغه شته. دوکه ده، فراډ دی، بدماشي ده. د دې لپاره دا درنې خو به جاري زه تجویز کوم، په لګیا هم یم. دلته به د پښتانه جرګه کېږي، د ګډ پښتانه جرګه به کېږي. 1000 کسه راغواړئ، 1200 کسه راغواړئ، 1500 کسه راغواړئ. دا جرګه به دا فیصله کوي چې موږ په دې وطن کې به ژوند څنګه کوو. دا خپلې خزانې، دا خپلې شتمنۍ، دا خپل خدای راکړي نعمتونه به څنګه ساتو. همدغه په دې دوران کې به په کار دا دی مهرباني وکړي ګډې پارټیانې اوري. زه پسې ګرځم ګډ پښتانه د چتراله نیولې تر زارې پورې ګډ پښتون وطن. حتی زموږ په وطن کې کشمیریان لا هم پکښې، بیا دا پښتون پکښې. د دې هم یو لویه جرګه پکار، 2 3 4 ورځې چې به یو هغه سره کښېنو، ښه په سړه سینه پر وغږېږو او کام دا فیصله وکړو چې وروره پاکستان ماما پر خوښه ستا د شینخالۍ که په تاسې ښې کولالۍ کې په نوري را سره جوړوې، پاکستان سره جوړوو یې. پښتون به سیال وي، د پنجابي سیال وي، د سندي سیال وي، د بلوچ سیال وي، د فلاني سیال وي. پارلیمنټ به وي، فوج او جنسیان به په سیاست کار نه لري. پارلیمنټ به فیصلې کوي، د هر کام دولت به د دوی په خدمت کې، د دوی پر وسایلو به آیني ضمانت وي چې د بلوچ په وطن کې چې هر څه دي هغه د بلوچ بچي دپاره ګډ مه راکوه، ګډ نه غواړو. لیکن داسې به نه کوې. ما تر سهار ماښام پر یوه بوټ جنګ سره کوو. موږ وطن دغه کړی دی عزیزانو. دلته ملګري وویل، شاید خوشحال وویل، کډه کول زموږ کډه کول زوی ډېر اسانه دي. ورته سوات 25 لکه څه ډېر خلک، 30 لکه تر کوټې ډېر خلک. د شپې به د غرو پر سر دا دوی چې ساتلي لمارانو دې به کلو ته ګولۍ ونیوې، پوج به د غره ته ګولۍ نیولې وې. دا ګډ سوات یې په یوه میاشت، ګډ سوات یې په سره ګرمي کې رابار کړي، په مردان کې په خیمو کې واچوه. پر مسعودو خسانو باندې دا الزام و چې فلانی دهشتګردي کوي. دوی روغ مسعود راکاږه کوي. مسعود آبادي دومره ډېره ده چې سپینکۍ رغزی ور وبېږي، هر سړي ته 1000 فوټه مځکه نه رسېږي. نو دوی خوارانو په غونډیو کې کورونه جوړ کړي. کم سے کم هر مسعود سړی په محنت پر کور باندې 1 کروڑ روپۍ، 1.25 کروڑ روپۍ، 2 کروڑ روپۍ خرڅوي. و دغه تجاوزونه ونیول چې مسعود دهشتګرد شوی دی، و دا تجاوزونه ونیول په زراو تجاوزو بمبارۍ پر وکړې. دهشتګرد خو په غرو کې و، دهشتګرد خو په ځمکو کې و. دا ټولې مینې یې ونړولې. د داور علاقه د شمالي وزیرستان ډېر زورور مارکیټونه وو. و دا ته هلک ګړۍ خو نه ده دهشتګرده، دکان خو نه دی دهشتګرد، مارکیټ خو نه دی دهشتګرد. دا روغ مارکیټ یې په بمباریو ټوک کړ. ما ته یو سړي قسم واخیستی، وزیر سړی و د شمالي وزیرستان، ول زموږ د یوه دکان په شمالي وزیرستان کې د یوه واړه دکان په ګړۍ 10 لکه روپۍ. یو سړی دې ته هم ولکه پاته شوی دی چې یا ګړۍ جن راوباسي یا فلانا جن راوباسي. دا ګرد مارکیټونه یې ونړول. اوس یې دوی بهترین ګراوند پر جوړ کړی دی، کرکټ پر کوي. دا زموږ اغېز زموږ بارول ګرانه نه ده. موږ دا اوس 40 غریبان چې شهیدان شوي دي، 40 کسه شهیدان موږ کلي نه لرو. محسن داوړه ته په وطن نه یې ګرځېدلی. زموږ په وطن کې لوی کلی 10 کورې، 6 کورې، 25 کورې، 80 کورې، غټ کلي. د پښین د سیدانو کلي دی، یو ګلستان و، یو کلی هورنزۍ، بل غټ کلی زموږ په وطن کې نشته. 10 کوره کلی، 6 کوره کلی، 10 کوره کلی. عزیزانو بده پیښه ده، نه ده ګرانه. سر به سره خلاصوو، سره کښېنو به، سره جرګه کېږو به،